کتونکو الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره مرستې کوي. دا هغه زنانه ده چې نهرې پې تېرې شوي دي، بچي یې دي، خاوند یې ویشتلی شوی دی، ژوند یې ناقلاره دی. دلته کې راځي څه ناڅه ورته میلاویږي. یو خوراکي موږ سره دی کې تعاون کړو په خوراک کې چې ما ورته ویلو چې دا ضرورتمند دي. بل دغه وه چې یاره کم د بچو فیسونه دي د مدرسې، نو ما ورته تېره ویډیو کې مور یاد کړو، خو بیا خور ته ما ویې زه دومره نه دي، زه یم زغملی شم، زه یم ورکولی شم. خو ورسره چې کوم دی نو لوریانې چې کوم دي هغوی د سبق د تعلیم د بیکونو د کتابونو هغه ضرورت شته دی. نو بیا راغلی ده ژوند کې څه بدلون راغی او دې وخت کې کوم ضرورتونه دي؟ بس هېڅ هم اوس نشته نو څه بیا لکه نه اوړه شته نه غوړي شته او دا میاشت هم ډېره بس په دغه کې تېره کړه. بس بیا مې دې خوا رامخه کړه، دې ځای نه علاوه مې بل داسې د مخ ته اړولو ځای نشته. دغه میاشت بس دا راحتلې میاشت ډېره دغه شوه. څه دې ماشوم دې پیس دغه کړی مه قاري بدل شو او هغوی چې پیس دغه کړه چې وښي یې لا نړم 10 روپۍ جرمانه هم تېخلي او سهار وختي کې یې بخي. نو ولې نه ځي؟ بس پیسو په وجه باندې نه ځي. دې کې به پیس ورکړي، صحیح ده، دې کې به پیس ورکړي. دا والا چاولې ځان سره یوسه او زه انشاءالله بیا به رابطه کوو دې ورځو کې او وړو غم بم دلې وکړو. ښه صحیح ده، الله به خیر کړي. دې کې به پیس هم ورکړي، نور څه ضرورت وي نه هم کور ته یوسه. ښه د هغې پیسونه چې 3 میاشتې دي نو هغه ورله ورکړه. ګرانو کتونکو دغه د الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی. الحمدلله خدای پاک رانه یو کار اخلي، د الله پاک لاک لاک شکر دی چې څه نه څه غوزه چا سره کوو، څه مدد ښېګړې خو رانه کېږي. دا همدغه دواګانې دي چې د کوم حالاتو سره چې موږ مخ یو نو په دې حالاتو کې ژوند کول ډېر ګران دي، خو ګراني ده او په ګرانۍ کې ژوند کول ډېر ګران دي. نو زما به خپلو کتونکو ته خواست وي چې په خپل چم ګاونډ کې د غریبانو خیال وساتئ او الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن سره تعاون کول د داسې بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره تعاون کول دی. نو ضرور هم مرسته کوئ. ډېره مننه، خوشحاله